نو د الله تعالی معرفت چونکې لازم او ضروری دی او کامل اطاعت ته الله تعالی لازم دی، دغه مینه او محبت دغه حصول ته هم لازم او ضروری دی. نو په دې وجه دی لپاره الله تعالی ذرایع هم بیا پیدا کړل چې زما د معرفت په تاسو ته حاصلیږي. څنګه بنیادی طور باندې خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم اطاعت ته او اتباع ده، چې هغه انسان یعنی حاصل کی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتباع شروع کی نو د الله تعالی محبت ورته حاصل شي. بنیاد خود قده ځکه الله تعالی په خپل فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اے زما حبیب صلی الله علیه وسلم د خلکو ته وایي که چېرته تاسو زما د محبت زما د مینې دعویدار یې او د هغې علامت به سي، نښه به سي، طریقه به سي، فاتبعوني نو زما د حبیب صلی الله علیه وسلم کامل اتباع تاسو شروع کړئ نو د هغې اثر او فایده او ثمره به سي یحببکم الله. الله تعالی فرمایي چې زه به تاسو سره مینه او محبت شروع کوم او صرف مینه او محبت به نه کوم بلکې تاسو نه چې کوم تاثیرات شوي دي، تقصیرات شوي دي، ګناهونه شوي دي، کم د معاصي ارتکاب تاسو کړ دی، کمې بیشې تاسو نه شوي دي نو د هغې بخښنه به هم زه تاسو ته وکړم. یعنی کامل محبت به تاسو ته زما حاصل شي او زما د زیارت او زما د لقا د دې قابلیت به تاسو کې پیدا شي. نو اوس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اطاعت دا خو موږ باندې لازم دی، ضروری دی. بنیادی مرکزی نقطه خو دغه ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ظاهرا باطنا موږ اتباع شروع کو، لیکن پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف وړی دی او پرده فرمایلی ده. نو اوس به موږ څنګه د الله حبیب صلی الله علیه وسلم اطاعت کوو؟ نو هغې هم الله تعالی یو لار وښوله، اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، چې خلکو زما اطاعت وکړئ او زما د حبیب صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړئ. او دریم نمبر باندې واولی الامر منکم، چې تاسو زوم نه ولیدلې نه ما لیدې شئ، زما خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو نه دي لیدلې، نه به ووینئ اوس په دې دنیا کې. نو اوس به څنګه اتباع کوئ؟ زما اتباع لپاره د پیغمبر اتباع لازم ده او د پیغمبر اتباع به څنګه کوئ؟ نو د هغې لپاره هم الله تعالی طریقه وښوله او د هغې اسباب الله تعالی پیدا کړل، د هغې طریقه الله تعالی په خپله وښوله او د هغې چې کوم ضروریات الله تعالی پیدا کړل. منکم چې کوم تاسو کې اول حاکم وخت دی، چې کوم عادل بادشاہ دی، عادل حکمران دی، د هغې اطاعت وکړئ. نو دې سره بالطبع مشایخ اعظام علماء ربانیین دا هم دې کې راځي چې د هغو موږ کامله اتباع وکړو نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتباع به دا موږ ته حاصل شي. نو گویا الله تعالی ته د رسېدو طریقه څه ده چې د مشایخو صحبت ته به انسان ځي راځي. اول الامر د دو صحبت به انسان اختیاري چې د دو صحبت اختیار که او د دو په تعلیماتو باندې عمل هم وکړو. شرط دا هم دی صرف صحبت کافی نه دی بلکې تعلیماتو باندې عمل لازم دی. موږ صحبت باندې اول خو موږ صحبت ته هم نه راځو، دا هم کمې دی، لیکن که بعض ته صحبت حاصل دی هلته په تعلیماتو باندې عمل نشته که نه نو بیا هم څه خیر خو نشه. اگر چې دا راتل دا مستقل یو اجر ثواب عبادت دی، مستقل یو عمل دی چې انسان ته د دې عمل توفیق الله تعالی ورکوي، لیکن صرف که دې راتلل او تګ راتګ باندې ځان محدود کړي او عمل نه کوي نو بیا به ورته هم څه حاصل نشي. نو لازم او ضروري دا ده چې د اول الامر یعنی د شیخ په صحبت کې هم راشي او بیا د هغه تعلیماتو باندې عمل هم وکړي. چې عمل یې وکړو نو بیا به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اطاعت او اتباع به درته حاصل شي. گویا د شیخ اتباع وکړه نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتباع وکړه او چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتباع ته حاصل شله نو دقه ته الله تعالی فرمایي چې دا زما اتباع ده. من یطیع الرسول فقد اطاع الله، چاته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړو، اتباع وکړله، دغه په سننو باندې روان شو نو الله تعالی فرمایي گویا د زما ومنله، د زما تابعداري وکړله. ځکه الله تعالی خپل تابعداري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تابعداري کې پنها کړ ده چې زما د اطاعت او د اتباع دلیل بسی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اطاعت او اتباع. او بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتباع اطاعت هغه مزمره ده په اول الامر باندې
چې د الله ول صحبت کې لاړ شي دغه په تعلیماتو باندې عمل وکړي نو ګویا دته د درې واړه سيزونه حاصل شل. د شیخ اطاعت ورته حاصل شو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اطاعت ورته حاصل شو، او د الله تعالی اطاعت ورته حاصل شو. نو موږ لپاره بنیادی مرکزی خبره څه ده چې هغه اول الامر. ځکه موږ الله تعالی براه راست نشو لیدې، نه موږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوس لیدې شو، نه د هغه براه راست اتباع کولی شو. نو هغې لپاره الله تعالی دا دنیا کې دا خپل خاص بندگان پیدا کړل، کوم چې قیامت پورې به رواني، کوم ته چې صادقین ویلی شي. الله په خپل حکم هم کړ دی چې تاسو تقوا او طهارت اختیار کړئ. اے ایمان والو، ایماندارو ته دا خطاب دی. او بیا دا تقوا او طهارت به څنګه حاصلوي؟ هر سړی دا وایي چې څنګه به حاصلوم، د چا خواته به ځم؟ پیغمبر خوشته نه، صحابي خوشته نه، یا الله دا اطاعت او دا تابعداري خو ډېره ګرانه ده. تقوا او طهارت حصول ډېر ګران کار دی، په خپل زه حاصلو نه شم. نو الله تعالی او ته طریقو ما خلو کونو مع الصادقین، چې تاسو صادقانو سره پاتې شئ. کوم چې اهل الله دي، علماء ربانیین دي، دغه په صحبت کې پاتې شئ نو تاسو ته دا شی بیا حاصل شي. تقوا او طهارت به تاسو ته حاصل شي، د الله تعالی مینه او محبت دا به تاسو ته حاصل شي. نو گویا د هغې خلاصه څه شله دا موږ چې جمع شو د دې مراد او مقصود دغه دی چې موږ ته د الله تعالی محبت او مینه دا حاصل شي. دا سلسله کې چې سړی داخليږي دغه مطلب هم دغه دی. څنګه کسان داسې چې هغه د بیت انکار هم کوي چېرې دا بیت وغیره نشته، حالانکه مخکې دا بیان شوی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې صحابه او بیت کو نو درې قسمه بیت وو. درې قسمه بیت وو. یو سو بیت علی الاسلام چې حالت اسلام کې نو کم صحابه کم خلق نو هغه به اولنې بیت پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه په اسلام باندې کو چې موږ اسلام راوړو، خپل شرکی عقاید کفری عقاید دا هر څه موږ پریدو، معبودان او باطلو موږ ابطال کو، هغه موږ پرېخلل، او یو د الله تعالی د وحدانیت او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رسالت موږ اقرار کو. نو دې ته بیت اسلام وای. دویم کم بیت هو هغه ته بیت جهاد وای، چې کله مسلمانان سره ایمان مسلمانانو راوړو او بیا دی الله تعالی طرف نه جهاد چې کوم دی هغه فرض شو، دی هغه اعلان وشو. نو هغه نه وروسته پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره صحابه کرامو په جهاد باندې مابیت کو چې کم محاذ کې کم میدان ته تاسو ځای څه قسم ضرورت اسلام له پریوزي اعلی کلمت الله له د الله تعالی د دین سربلندۍ لپاره، د اسلام سربلندۍ لپاره چې د توري ضرورت پرې وته، د قتال ضرورت پرې وته، خپل د جان مال اولاد قربانی د دې ضرورت پرې وته، نو دې ته موږ تیار یو. نو دا سو دویم نمبر چې دا بیت جهاد. او بیا دریم نمبر عام دا بیت کوم چې د خانقاګانو کې الله والو نه اولیاء نه ثابت چې هغه په دې باندې عمل کوي. اوس کو څوک دي ته بدعت وي یا چې دا طریقه غلطه ده یا دا ثابت نه ده، نو دغه غریب علم نشته، هغه ته معلومات نشته. په کار دا چې اوسې سړی ته علم نه دی، هغه معلومات ته کی ته پوښتنه کی چې آیا دا کار ز کوم، آیا دا کار را روان دی، پښت در پښت را روان دی، مخکې نه را روان دی، آیا د دې حقیقت شته او که نشته. نو یقینا چې دې تپوس کې نو دته به وضاحت کیږي. یو سړی په خپل علم وسره نشته او د بلوم ناوري، نو دیکھو جاهل ترین سړی دی، جاهل انسان دی دنیا چې حق کار دی هغه د نفي کوي، په خپل هم فایده نه اوچته او نور هم د هغه فایده نه محروم کوي، د نور لارو مده باندې. نو یقینا دی ظالم دی او دنه به الله تعالی تپوس بیا کوي. ځکه هر سړی حکمران دی کنه، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، چې هر یو حکمران دی او غنا خپل دی رعیت متعلق، اهل او عیال متعلق، خپل د جسم متعلق، خپل د ما تحت متعلق بدن ته پوس کیږي. نو فرض کې سړی الله تعالی عقل ورکړ دی، فهم ورکړ دی، علم ورکړ دی، او دغه علم فهم عقل صحیح نه استعمالي، خلق گمراه کوي. نو ظاهر دا خلق چې کوم د داوري د ما تحت دي، څنګه چې حکمران دی دغه ما تحت رعایا ده، قوم دی، ملک دی، دغه شانته عالم دی دغه ما تحت خلق دی، کوم چې دغه اقتدا کوي، صوفیای کرام دي، یعنی هر طبقه کې الله تعالی حاکم هم پیدا کړ دې، محکوم هم پیدا کړ دې. دا د الله تعالی او نظام دی. نو دونه به الله تعالی تپوس کوي او پیغمبر